هذا يا جماعة الخير يقال عنه إنه مشهور. للأسف إنه مشهور، والإنسان كل يوم يقول يا رب إنك تجعل كل ما أقدمه شاهد لي إلى شاهد علي. وهذا استغل هؤلاء المغتربين، هؤلاء الفقراء، هؤلاء المساكين، هؤلاء. السلام علیکم دوستانو، دا ویډیو تاسو وکړه. تاسو ته پته ده په سعودي عرب کې یو څو ورځې مخکې یو پښتون او یو سعودي یوټیوبر ورسره پرینک کړی و. ښځې ته ځان شاته په ټیکسي کې ورسره ناسته او په دې سکرین تاسو ته ښکاري. د ځانې تاسو د ویډیو ته ګورئ، د ځانې مطلب دا دی ښځه جوړه کړې وه او بیا د پښتون هم بس ساده خلک دی، بس ایسته پرې ورفدا شوی و، مین شوی و پرې، هغه اصل کې و پرینک. دې سعودي د اجنبیانو په حق کې دا ویډیو جوړه کړله چې دا اجنبیان دلته د لقمة العیش لپاره راځي، مطلب دا د نونۍ د حلال نونۍ د ګټلو لپاره دلته راځي او د هغې سره مطلب دا مشهور خلک داسې چل کوي. ګورئ دوستانو، زما د اندازې مطابق دا هلکان نیولې شوي دي ځکه چې په سعودي عرب کې مکافحه الجرائم المعلوماتیه، یعنی د چا تصویر اخیستل دغه د اجازت نه بغیر، یا په چا پسې مسخرې کول، یا چاته کنزل کول او دغه ویډیو شیر کول، په دې باندې په لکاو ریال جرمانه ده او دې باندې تقریبا د 6 میاشتو نه واله تر د کال پورې زما په خیال سره 6 میاشتو زما د ذهن نه اوس وتلي، خو دومره قید دی په دې باندې که چا هم در باندې مطلب دا شکایت وکړو. لہذا دوستانو پښتنو ډېر احتیاط کوئ د چا تصویر یا داسې اکثر خلک داسې شکن د سستې شهرت دپاره یا مطلب دا په پارک کې ویډیو جوړه کې، په پبلک کې یا په کورنیش کې ښځې پکې راولي او هغه ویډیو چې کوم دی نو بیا یوټیوب او سوشل میډیا له ورکې. لہذا په دې شیزونو کې احتیاط کوئ. او زه تاسو ته وایم پښتنو که تاسې مطلب بار چېرته په ټکسي یا دغه کې یو ښځې ته داسې دغه کوي، دا یو سبق دی زموږ ستاسو دپاره. نو همیشه به ګوره لیفټ به نه ورکوئ. نن سبا ګوره هغه وخت نه دی، په ټکسیانو کې باقاعده کیمرې لګېدلي دي هر څه. لہذا احتیاط کوئ او مطلب دا چا نه ویډیو جوړولو که څوک هم تاسو ته داسې دغه کوي، بالکل چا نه لیفټ مه ورکوئ. خپل کار کوئ، حلاله مزدوري کوئ او همیشه قانون فالو کوئ. انشاءالله هر ځای کې به د خیره سره کامیاب وي.